السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه یم کامران خټک. امید لرو چې تاسو به روغ جوړ یې. الله مو خپل حفظ و امان کې ساته. موږ به خپل نن نوښار کې چې کوم زمونږ مختلف علاقو ته وزټ شوي دي، پبو، جانګیرې، اکوړې، خیشکې، بهرام کلی او دغسې پیرپی، عزاخیل، دا علاقې مونږ ټچ کړي دي. او انتخاباتو حوالې دا سرګرمیانې حالات د دې دپاره دغه حالات به مونږ تاسو سره شیر کوو. د نوښار په 3 تحصیلونو کې انتخابي سرګرمیانې ښه زور و سور سره شروع دي. څومره چې 19 تاریخ رانږدې کېږي نو دومره د امیدوارانو ترجیحات، امیدوارانو لایحه عمل، امیدوارانو انتخابي مهم یو طرف ته پکې تیزی راځي، نو هغه وخت سره د هغوی حکمت عملیانو کې بدلون راځي. په نوښار تحصیل کې به 3,48,000 رجسټر ووټر دا خلق ووټونه استعمالوي. په پبو تحصیل کې 2,57,600 او جانګیري تحصیل کې 2,20,800 خلق دا به ووټونه اچوي. د دې ووټرانو دپاره مکمل انتظامات هغه تقریبا شوي دي، مکمل شوي دي. پولنګ سټیشنو څه ځایونو کې پولنګ سټیشنه داسې چې هغې بدلونونه، تبادلې رابطه، خلقو شکایات دي، مسلې دي. دا ټول تفصیلات به تاسو سره چې دا کله فاینل شي ورځ دوه کې، نو او هم تاسو سره شیر کوو. موږ به خبره کوو د نوښار تحصیل نه به نن شروع کوو. او نوښار تحصیل کې حالات انتهایی اهم موړ کې داخل شوي دي. وزیر دفاع پرویز خټک PK 61 او PK 63 نه پس سبا نه به هغه په مانکي شریف کې مونږ ویلی شو غټ اپریشن شروع کوي. حجره په حجره به ګرځي او د هغه خپله حکمت عملي هغه جوړه کړې ده. دغسې کلیوالو سره به خپلو کلیوالو سره هر حجرې کې به وخت تېروي او مختلف قسمه خبرې دي په دې خبرنامه کې. نو مونږ به شروع کوو د نوښار تحصیل کې د اسحاق خټک پروګرام. چته جلسې شروع دي، چته کارنر میټینګ دی او چته ډور ټو ډور کمپین دی. کامران څه به وایي تاسو؟ فیم بھائی څنګه تا خپل وی ورته ووایي چې مونږ سبا چې کوم دی نو پرویز خان چې دی خپل هوم ګراؤنډ چې دی هغې دوره به کوي. سبا والته چې کوم کلیوال دي کلیوالو اجرو ته بوځي او مونږ دا اورېدلي چې په یو ورځ کې به 50-60 د اجرې چې دي او د کوري او کوم کلي خلک چې کوم دي کلیوال هغې سره به میلاویږي، هغې سره به په اجرو کې ګپ شپ لګوي ورسره. تفي مونږ دا وګورو چې PK 63 ته او PK 61 چې د هغې کې چې کوم پرویز خان چې کوم فرزند دی اسحاق خټک هغه د لپاره چې کوم انتخابي مهم چلولو، مونږ په اندازې کې چې هغې نه انتخابي مهم نه مطمئن شو، یو مستحکم پوزیشن ته هغه خپل زوی اسحاق خټک ورسولو. نو دې نه بعد اوس چې کوم مرحله ده نو اوس خپل هوم ګراؤنډ کوم پیچ دی اوس مونږ به دا وایو چې هغې په صفایي کې لګېدلی دی. هلته لږ دوی ته مشکلات داسې چې 20 کاله چې کوم پرویز خان اختیار مالک دلته پاتې شوی دی، حکومتي اختیاراتو سره وزیر اعلی پاتې شوی، وزیر پاتې شوی دی، وفاقي وزیر پاتې شو او نور عهدو باندې پاتې شوی دی. ضلعي نظامت چې کوم وایم خپل ورور ته لیاقت خان ته ورکړو. نو دې کې دوران کې چې ټول اختیارات چې 20 کاله کې اختیارات د پرویز خان ورور د لیاقت خان استعمالولو، نو هغه دلته خلکو ته کارونه کړو. اختیارات د پرویز خان وو، خو هغه چونکې خپل ورور باندې لیاقت خان باندې اعتماد کولو نو ټول اختیارات هغه ته ورکړو. نو هغه لیاقت خټک چې هغه دلته خپل یو حلقه ځان ته جوړه کړې وه چې دا کارونه لیاقت خټک کړي.
نو بیا هغې کې نه بعد اوس چې دی نو هغې سیاست کم لارې وي ایجنډې وي د پارټو هغه بدلې شي. نو اوس کم خلک چې لیاقت خان خپل یو ګروپ ځان ته جوړ کړی دی او سیوا دغه دا امکان چېره مانکي شریف او ګردونوا چې کوم غریزي علاقې دي پی کې 64 کې راځي هغې کې لیاقت خان چې دی نو هغه اثر و رسوخ په دې حلقې کې شته دی. نو پرویز خان چې کوم دی نو اوس خپل ہوم ګراوند پی کې 64 چې مونږ ورته ویو نو سبا نه هلته کې کینو مانکي شریف او دغه شانې نور څومره مثلا نو بره علاقې دي غریزي نو هلته به غریزي او هلته خلکو سره میلاویږي او چې کوم ارور چې کوم یو ووټ بینک جوړ کړو یا خپل یو حلقه اثر جوړ کړو هغې حلقه اثر نه خلک راویستو دپاره هغې خلکو سره میلاویږي. نو د فلم نوم یې چېرې پرویز خان چې دی نو خپل حکمت هم دي چې هغه کوم جوړ کړي ده هغې مطابق هغې چلیږي او دوه حلقې چې کوم دي پی کې 61 پی کې 63 چې دا هم نو خار کم تحصیل نظامت حدود کې دا راځي نو هغې نه اندازه ده چې هغې ډېر حده پورې مطمئن شو چې هغه مستحکم پوزیشن دی ساخټه کې ورسولو. نو دې نه بعد اوس چې کوم مرحله ده نو هغې خپل ہوم ګراوند دی هغې پیچ صفایي ته لګېدلی دی او هلته خپل کلیوال چې دي هغې څه ګیلې معنی دي یا هغې څه کارونه پاتې شوي دي نو هغه لرې کولو دپاره سبا نه خپل مانکي شریف کې خپل ځای کې کینی. دا مونږ کوم معتبر ذرایع دی مونږ د خبر ملاو شوی دی. نو تفهیم کم دی نو دې حلقې کې چې دی نو سیاست اوس پوره په جو باندې دی ډېر هروج باندې سیاست دی او دا اخري ورځې دي په دې کې جوړ توړ چې دی دا ډېر سیوا شوی دی. پرویز خان چې کم قداور شخصیات چې کم دي میا راشد شو داسې نور داسې مشیت الرحمان داسې څومره کم خلک چې دي سری مجاهد شو نور اهم مونږ داسې اورېدلي چې یو ایم پی ایم دی هم را روان دی هغه چونکې هارډ یو تکلیف ورته و نو هغې د وجه هغه خبره یا پاتې ده خو چې څومره قداور شخصیات چې دي سیاسي زغما دي هغه چې عیسی خټک حمایت کم اعلان کړی دی نو چونکې الیکشن رولز داسې دي چې هغې کې فعل هغې حکومت وزرات دي هغې ته څه ورکولی نه شي. نو کم معتبر ذرایع چې موږ ته خبر راکړی چې هغې مطابق چې الیکشن څنګه وشي دا چې کم قداور شخصیات دي او دی همیشه په سیاست کې څه ناڅه انداز کې دی پاتې کېږي دی عیسی اخلي نو دی چې کوم وعدې دی سر کړي یا به پوره کوي او دی به همغه وعدو مطابق به دی حکومت کې راتلونکي الیکشن کې دی ایډجسټ کوي او یا به دی نور حکومتي کم ذمه داریانې دي آب ورته حواله کوي. نو دغه شانې مونږ دا وګورو چې پرویز خان سره چې څوک لاس فرقي دی ملګرتیا والا نو هغې ډېر وخت نه به پرویز خان پریدي نه ډېر وخت نه به څو دهایي نه مونږ ګورو چې 4 دهایي نه پرویز خان روان دی نو ډېر کم خلک دنه جدا کېږي. ای وجه دا چې دی چا سره واده وکړي نو وعدې به حکومت کې چې راشي همغه وعدې به هغې باندې ولاړ وي یا به پوره کوي. نو مونږ ګورو چې دلته چې کوم دی نو اوسه پورې چې تحصیل نوخار نظامت چې دی دې کې څومره سیوا سرګرمیانې روان دي یا څومره سیوا شمولیت روان دي څومره جوړ توړ روان دی نو هغه تحریک انصاف کوم حکومتي جماعت دی د هغې کوم امیدوار دی عیسی خټک چې دی نو هغه په حق کې دا روانې دي سیوا هلې ځلې دی دپاره روانې دي. نو مونږ ګورو چې نور امیدواران دي هغه هم پکې لګیا دي خپل جوړ توړ کې لګېدلي دي خو سیوا څومره سرګرمیانې چې روان دي نو تحریک انصاف کوم کینډیډیټ دی سیوا زیات تر ځکه دي چې د یو کور 4-5 کسان ځان له انتخابي کمپین په مختلفو علاقو تفهیم مونږ چې نن لاړو مونږ چې کوم نن ویزټ وکړو ستا نو شهر کوم ټیم چې مونږ لاړو مونږ خیشکو علاقې په لاړو بهرام کلي ته چې مونږ لاړو مونږ ویزټ وانه مونږ خلکو رایه کته چې خلک چې دي کم سایډ په خلکو جوکاو دی الیکشن کې دی رای سوي مونږ چې لاړو نو اپل کم دی ډاکټر عمران چې دی مینې دی هغې لګیا خلکو سره مشاورت کې لګېدلو بل سایډ مونږ وکتو ابراهیم خټک لګیا و بیا چې سهل کې مخکې لاړو اسماعیل خټک لګیا و دغه شان چې بیا مخکې لاړو عیسی خټک لګیا و نو پوره هغې پوره خاندان چې څومره اهم فرد دي فیملی میمبر دی هغې آن ګراوند دي په ګراوند باندې موجود دي په مورچې سنبالي کړي دي په هغې باندې جوړ توړ لګېدلي دي او خلکو کم وادي دي هغه وادي ورسره کوي او ډېر رای عامه چې کوم ده نو ډېر حده پورې هغې عیسی خټک دپاره همواره کړي ده. بلکل ګرانو کتونکو د دې کې خبره وشوه چې پرویز خان به د الیکشن نه پس چې کوم اهم وکټې
ځان سره را یوځای کړي دي، کوم قداور شخصیات دي، دی سره به خپل اختیارات دا شیر کوي. تفهیم دا چې کم قداور شخصیات دی، اوس میا راشد علي شاه شو یا مشیت دی، دا د رونه دي کم دي، او یا سلیم مجاهد شو یا نور هم ډېر اهم کسان دي. مونږ نن ودې چې ایم پی ایم نن راتلو د عیسی خټک حمایت کولو، خو هارډ تکلیف سو ترالو نه یې د وجه فی الحال هغه حمایت فیصله یا نشو کولی، یا بیډ رسټ باندې دی. نو دا چې چا سره وعدې کړي نو الیکشن نه بعد دوی ته اهم ذمهوارانې دوی ته حواله کېږي. یو ځای شریکوي. د جمعیت علما اسلام امیدوار مفتی حاکم علي خیشکو کې او مختلفو علاقو کې غټې غټې جلسې کړي دي. تفهیم مونږ چې مفتی حاکم علي حقاني چې دی جمعیت علما اسلام نامزد کینډیډیټ دی، او هغه دپاره چې کوم دی نو پی ډي ایم کې کوم جماعت مسلم لیگ نون په هغې کې کوم کارکنان چې دي هغوی پرون یو نظریاتي اجلاس راوړته مسلم لیگ نون ورکرانو په رشکۍ کې. سلیم مجاهد یو سینئر رهنما د پاکستان مسلم لیگ نون، هغه په رایشګاه کې اجلاس وشو، هغې کې نظریاتي ورکرانو رهنماو هغوی خپل په دې باندې مذمت وکړو چې مسلم لیگ نون چې کوم ایم پی ای دی هغه پی ډي ایم نه بار جماعت ته ملګرتیا لاس ورکړو. په کار دا و چې پی ډي ایم کې دننه کوم جماعت جمعیت علما اسلام هغوی ته ملګرتیا لاس ورکړی او د سره یې الاینس کړی او د حق کې د خپل امیدوار د ویدرا کړی. نو موږ یو چې مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی هغوی سینیر رهنما دي، کارکنان دي، هغوی اوس هم نرمه لهجه نرمه رویه ساتي، او هغوی کوم رای د 19 دسمبر باندې د جمعیت علما اسلام چې پی ډي ایم کې جماعت دی او د کم پی کې 83 کم الیکشن شو مسلم لیگ نون چې کوم ګټلی سیټ دی نو دې کې کوم سیوا لاس یو نه جمعیت علما اسلام جماعت و مفتی حاکم علي حقاني د پکې لاس و. نو اوس چې مسلم لیگ نون چې دی کوم څنګه مونږ ووایي چې کوم پرون میټینګ شوی دی، نو میټینګ دا رای راغلی وه چې پی ډي ایم که جماعت جمعیت علما اسلام دی حمایت پکار دی. نو دا کوم کارکنان چې مونږ ګورو مسلم لیگ نون فیصلونه بغاوت کړی دی، کوم پیرواټۍ سره اعلانس کړی یې خلاف بغاوت کړی، نو دا مسلم لیگ نون چې کوم رهنما دي سینیر کارکنان دي دی دا فیصله کوي چې جمعیت علما اسلام کوم نامزد کینډیډیټ دی حاکم علي حقاني دی مونږ ملګرتیا وکړو، د لاس مونږ مضبوط کړو 19 دسمبر د په حق کې مونږ ووټ استعمال کړو. نو مفتی صاحب چې کوم دی حاکم علي حقاني دته دا ډېر ښه ایډوانټیج دته دې میلاویږي چې کوم ناراض کارکنان دي مسلم لیگ نون د پالیسونو خلاف هغه جوکاو چې دی نو دی جمعیت علما اسلام سره دی. نو مفتی صاحب چې دی خپل هم کم کمپین روان دی، او اوس موږ یو چې کم مسلم لیگ نون چې هغوی کم سایډ ته شو خپل امیدوار کېنولو، نو اوس چې کم مهنګایي خلاف کې کم اواز اوچتېږي نو یو دبنګ اواز د جمعیت علما اسلام پلیټفارم نه اوچتېږي، او مهنګایي چې کم ووټ دی مونږ اندازه ده چې هغې سیوا دغه چې دی ووټ بینک اب دغه ته راځي جمعیت علما اسلام کینډیډیټ حاکم علي حقاني ته به راځي. نو کولی چې اپوزیشن جماعت کې سټیل ولاړ دی، مستقل په خپل موقف بیانې ولاړ دی، مهنګایي خلاف حکومت کوم غلطي پالیسیانې خلاف هغه یو دبنګ اواز ملکي سطح هم روان دی، او دلته چې کوم کینډیډیټ چې کوم دي تحصیل کې ولاړ دي یا مقامي سطح باندې ولاړ دي د یو دبنګ اواز روان دی. نو د مهنګایي خلاف چې کوم ووټ بینک دی نو به سیوا چې دی جمعیت علما اسلام پلیټفارم ته دا راځي. بالکل. د پاکستان پیپل پارټۍ امیدوار احد خټک خپلې کار میټینګ جلسې دا جاری دي، دې ټایم کې پروګرامات کېږي. فهم پاکستان پیپل پارټۍ کوم کینډیډیټ دی احد خټک هغې مونږ وایو چې د بلدیاتي الیکشن یا اناؤنسمنټ نه و شوی چې هغې میدان ته راوتی و، او هغه ټول نه پهله دا اعلان کړی چې زه به تحصیل نوښار کوم نظامت ته الیکشن دی دا به زه لړوم، او چې راوتی دی نو دې لحاظ سره خو تفهیم هغه ته چې هغه سره چې کوم ناظمین کونسلر دو نو چونکه بلدیاتي نظام دی ډېر نشستونو باندې او کونسلر ناظمان خپله ولاړ دي، چې خپله ولاړ دي نو هغوی اوس توجه ملګرتیا احد خټک سره نه شي کولی چې کوم دی الیکشن نن میدان کې دی موجود نه او د سره ملګرتیا کوله، نو هغه د دپاره ښه دغه سپورټ و چې مونږ یو ګورو صرف داخل بالا کې مونږ صرف ګورو
چې سردار عالم خان چې دی مخکې ناظم پاتې شو تی پرې هغې ونه درېدو پخپله نه دی ولاړ هغه چې به موږ میډیا موږ رابطه ورسره وکړه تاسو خپله ولې نه ولاړ ولې تا ډېر علاقې کې ډېر لوی خدمت دی اوس سلسله دی او تا خاندان چې همیشه را روان دی په نظامت کې او نو هغه وایي چېرې کو زه خپله ودرېږم نظامت سیټ ته نو بیا یې چونکې زه سرفهرست فرنټ اول کې اتحاد دغه یم سپورټر یم د هغه خټک نو بیا به زه هغه کار نه شم کولی چې ولې زه خپل الیکشن خپل انتخابي کمپین کوم زه مصروف وم نو ځکه ما زه الیکشن کوم اکاډي د هغې نه ځان بار ساتلی دی او زه چې هغه خټک ته سیوا ټایم ورکړم د باندې سیوا توجه ورکړم داسې موږ نور ناظمان ګورو نور ناظمانو دومره ټایم هغې الیکشن ماحول کې داخل شوي دي میدان کې دي نو هغې هغه ټایم نشي ورکولی چې کوم دی الیکشن نه مخکې دی سره کمپین کې چلیدو نو هغه خټک چې دی روان دی خپل کمپین چلی خو موږ ګورو چې پارټۍ طرف نه هم داسې هغې سره پلیټفارم کې هغې سه لیډران چې دي هغې ورسره په پلیټفارم کې یا ولاړ نه دي ورسره په کمپین کې ورسره موجود نه دي نو کمپین چې دی هغې خپل حده پر هغې چلی ورسره والد صاحب دی لیاقت خان دی هغې هم لګیا دی سرګرم دی جوړ توړ کې لګېدلی دی ناوخته پورې هغې لګوي خلکو سره کینی انتخابي مهم دی چلی دغسې ګرانو کتونکو د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میا بابر شاه د هغه کمپین جاري دی عوامي نیشنل پارټي دی خو خپل یو ووټ بینک دی او دی همیشه اخلي میا وجات ولاړ هغه ووټ بینک دی عوامي نیشنل پارټي اخیستی و عوامي نیشنل پارټي چې نظریاتي ورکران دي هغې ووټ بینک چې دی بل طرف ته نه ځي خو میا بابر شاه چې دی پیره ځل انتخابي کمپین ته راغلی دی عملي سیاست کې حصه اخلي او مختلف ځایونو کې اوس څه علاقې داسې دي چې هغې سره مستقل لکه اوس خیش کو علاقه وګورئ دغه شان دی رشکه علاقه وګورئ داسې څو علاقې دي چې هلته دی عوامي نیشنل پارټي ووټ بینک چې دی همیشه هلته سیوا وي نو بل کوم راوتی کار نه میټینګونه مخې کېږي څه دی کې شمولیت هم ورسره کېږي ولا بلې ګلا جان چې دی مسلم لیګ نون او ډي سینیر رهنما او ډېر لوی خاندان د هغې دی هغه ورسره عوامي نیشنل پارټي کې کم دغه دی بابر شاه حمایت اعلان وکړو په دې حلقې باندې نو دا یو مضبوط دغه دی ووټ بینک دی د بابر شاه ته میلاو شو بلکل ګرانو کتونکو د پبو تحصیل په دې باندې انتخابي میدان لګېدلی دی او دلته ښه غټ غټ پهلوانان په میدان کې دي د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه اشفاق خان خپل خاندانی یو ووټ بینک لري دې سره سره د هغه د 20 کالو نه د پرویز خان وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک د هغه دست راست دی په بو تحصیل کې د عوامي نیشنل پارټۍ غیور خټک یو نوی نوجوان دی او میا افتخار حسین او نور چې کوم قداور شخصیات دی عوامي نیشنل پارټۍ هغوی د ده دپاره خپل انتخابي مهم چلی دغسې جماعت اسلامي دو جماعتي الاینس پاکستان پیپل پارټۍ چې کوم الاینس شوی دی حاجی بشیر هغه خپل انتخابي کمپین چلولی دی اکبرپورې او د بیلټ کې لوی لوی پروګرامات جلسې کړي دي د جمعیت علما اسلام امیدوار قاری اختر منیر هغه جلسې جاری دي او ښه د بنګ انداز کې خپل انتخابي مهم چلی او په دې انتخابي مهم کې بھرپور طریقې سره هغه دې ټایم کې موجود دی دی نو د پبو تحصیل خپله یو سیاسي نقشه ده او که مونږ ووایو پبو تحصیل ډېر د اهمیت حامل تحصیل دی کامران څه به وایي نن که تاسو د پبو تحصیل انتخابي میدان باندې خبره کوئ تصمیم به یې مونږ چې خپل بیا ورته وایو چې پبي تحصیل چې دی انتهایي اهم اهمیت حامل دی پبي تحصیل کې چې دی نو دو جماعت الاینس چې دی جمعیت علما اسلام او پلس پاکستان مسلم لیگ نون دی کم الاینس چې قایم شوی دی نو پبي په بیلټ کې کم دی نو دلته یو نوی سیاسي قوت راوچت شوی دی نه صرف دا قوت راوچت شوی دی بلکې ډېر حده پورې مخکې لاړ دی او کله چې پاکستان مسلم لیگ نون نه حاجي نواب صاحب هغې راغلی دی او
جمعیت الاسلام جاین کړی نو جمعیت الاسلام چې دی نو ډېر په مخ کې روان شوی دی او جمعیت جلوزۍ چې ده نو جلوزۍ نن سبا د دغه ګډ جوړه ده د راتلو مرکز جوړ دی مرکزي قایدون هم راځي جمعیت الاسلام او صوبایي قایدون هم راځي هلته نه صرف تحصیل په بي نظامت باندې دی مشاورت کوي خپل مشران بلکې صوبې کې چې په پېښور کې کوم الیکشن روان دی یا صوبې کې نور حلقو باندې الیکشن روان دی هلته هم صوبایي مرکزي رهنما جمعیت الاسلام راځي او حاجي نواب صاحب کوم رایشګاه د هلته کینی او پوره صوبې کې سیاست چې کوم دا پیش دی نوي خدوخال نقشې جوړېږي سیاست جمعیت الاسلام نو هغې دپاره سره مشورې کېږي نو جلوزۍ کې حاجي نواب رایشګاه چې دا یو هیډ کوارټر دی او د سره مشورو یو مرکز جوړ دی دغې هیډ کوارټر نه جلوزۍ نه حاجي نواب صاحب کوم رایشګاه ده دی نه حاجي نواب کوم وراره دی اختر منیر اکانی جمعیت الاسلام په ټیکټ باندې ولاړ دی او ډېر غټ انتخابي جلسې را کېږي کار نه میټینګونه هم کېږي روزانه ګڼ تعداد باندې شمولیت کېږي موږ ګورو ډېر تعداد باندې پی ټي آی کوم رهنما دي هغې کوم ناراض رهنما دي کارکنان دي هغې جمعیت الاسلام کې شاملېږي او موږ دا به وایو چې علما جمعیت الاسلام کې چې کوم سینر علما دي چې کوم جمعیت پلیټفارم سره منسلک دي هغې یو جرګه هم لاړه ده کوم هوایي نیشن پارټي کوم ناراض رهنما دی ذوالفقار علی بټو هغه ته لاړې دی او هغې سره خبرې کړي چې جمعیت کینډیډیټ یې کار اختر منیر اکاني د هغه حمایت وکړه خو هغې چې لاړې یا جرګې ښه استقبال یې هم کړی ښه درناوی هم هغې شوی دی خو هغه ورته دغه ورکړي چې یاره زه به ورځ کې دوه کې زه تاسو ښه مثبت جواب درکړم نو کو بټو د هغې سره شامل شو دا جمعیت الاسلام چې دی نو دا به ډېر په مخ کې لاړ شي بل کار اختر منیر اکاني چې دا خپل اخلاقي لحاظ سره ډېر ښه شخصیت دی کاریم دی او مدارسو کوم دغه چې دي دا علما کرام دي ورسره کوم محتمم دي هغې سره د یو خصوصي مراسم دي نو هماغه مدارس کوم محتمم دي پیشمام صاحبان دي او نور مدارس سره چې څومره منسلک څومره دغه دي کارکنان دي جمعیت هغه ډېر منظم انداز کې تفهیم لګیا دي ډور ټو ډور کمپین چلوي کار نه میټینګونه ورته چیرې کوي او څه داسې چې کاري اختر منیر اکاني کو یو ځای ته رسېدی نه شي نو هغه جلسې چې دي هغه خپله اټینډ کړي هغې خپله ورته خطاب وکړي او خلکو ته خپله ووایي چې ووټرانو ته ووایي چې کتاب ته په 19 تاریخ باندې تاسو په دې باندې سټمپ لګوئ نو جمعیت الاسلام چې دی نو یو بره نواله کارکنانو پورې امیدوار نواله لاندې کارکنانو پورې لاندې ووټر پورې چې کوم جمعیت سره منسلک دي هغې هر کس خپل دا ګڼي چې یاره کاري اختر منیر اکاني یم هغې خپل انتخابي مهم چلی موږ ګورو چې څومره سیاسي جماعتونه امیدواران ولاړ دي ټول یو منظم انداز کې چې امیدوار چې ته حلقې ته رسېدی شي که نه شي خو لاندې بنیادي ورکر چې کوم دی جمعیت پلیټفارم سره منسلک دی ټچ دی ورسره هغې د خپل د کوم کینډیډیټ دی هغه انتخابي مهم ډور ټو ډور چلی او هغې پیغام رسوي 19 دسمبر ته خلک تیاری نو ډېر اهم دغه چې دی هغې روان کړی دی جمعیت کوم کارکنان دي او دا چې تفهیم چې یو قاید چې وي یو قاید هغه کې جان وي هغې پارټۍ باندې خرچې کوي او هغې پارټۍ کارکن سره مینه کوي نو پارټۍ کارکن چې دی هغې بې دومره حده پورې مخکې ځي ورته نو دې ټول کریډټ که موږ ویو چې حاجي نواب ته ځي نو دا غلط نه وي حاجي نواب چې دی نو په جمعیت الاسلام چې دی نو ډېر مضبوط مستحکم پوزیشن کې په بي بیلټ کې هلته ودرولی دی موجود دی د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خاټک تفهیم بھائی عوامي نیشنل پارټي چې کوم دی نو دلته کوم غیور خاټک ته ټکټ جاري کړی دی دا یو بهترین فیصله دی کړې ده سر کې خو په دې باندې اعتراض راغلی عوامي نیشنل پارټي چې د ټکټ سره اختلاف هم شوی خپل کم پارټۍ کارکنانو خو هغې نه بعد دا ثابته شوه چې کوم میدان ته کوم رالو مورچه سنباله که غیور خټک چې یو نوی کینډیډیټ دی خو چې کله د مورچه سنباله که او د کوم بالغ نظرۍ سره پختګۍ سره دی د خپل کمپین شروع کو پارټۍ ورکرانو سره د سلام مشاورت شروع کو نو یې نه بعد ثابته شو چې ولی باغ چې دی کوم باچا خان مرکز چې کوم په بي بیلټ کې کوم ټکټ ورکړی دی تحصیل نظامت غیور خټک ته نو فیصله غلطه نه کړې د کارکونو د منشا مطابق هغې ته یو هغې مزاج مطابق یو کینډیډیټ ورته ورکړی دی نو غیور خټک چې دی هماغه کوم خفګان چې په ټکټ باندې جوړ شوی
کم خفګان چې د بالکل کافي حده پورې د کابو کو همغه ورکران چې دي یو ورکر ناراضه نه شو د هغې نه بعد فوري میا افتخار حسین چې د مرکزي جنرال سکرټري دی هغه پبي کې ورکر کنویشن وراویستو ورکرانو ته هدایت وکړو چې تاسو غیر خټک لپاره کار کوئ نو هغې نه بعد چې دی میا افتخار حسین خپله بنفس نفیس په دې پبي کم بیل چې دی په دلته یې مورچه لګولي ده او تاسو پته ده موږ روزانه هم په دې کوریج کوو دوی خپل سرګرمیانې فوټې جو موږ ته راځي کار نه میټینګونو شمولیت نو میا صاحب چې دی ډېر مستحکم پوزیشن کې نور خټک پوزیشن ودرولی دی بل دی ما پرونه ویلي چې کوم فیملی ممبر دي ټول په دغې کې لګېدلي دي غور خټک کمپین کې او خټکنامې چونکې تعلق دی غور خټک نو خټکنامې کې ډېر کافي پذیرایي غور خټک تحصیل ده ولې خټکنامې نه بل امیدوار څوک ولاړ نه دی ینګ هم دی او بل کوم خاندان چې د هغې یو لوی سلسله ده د تعلقاتو دا تفصیل سیاست چې کېږي دا ټول 100% ووټ بینک چې دی کامیابۍ دپاره ته یو پارټۍ نه نشي وصولولی دې کې به دا وي چې تا خپل ښه اخلاق به هم تا پای کې راځي او بل چې تا کم خانداني ووټ بینک دی خانداني تعلقات دي مراسم دي اب هم دې سره شریکېږي نو بیا به ته یو امیدوار یا به کامیابۍ ته رسي نو غیر خټک چې دی نو اوس هم چې ګورو څومره امیدوارانو انتخابي جلسې کېږي نو د جلسې ټولو سیوا پروګرام سیوا ریکارډ کېږي په بو تحصیل اشفاق خان پروګرامات شوي بھائی پبي کې چې کوم تحریک انصاف کوم کینډیډیټ دی اشفاق خان مونږ به دا وایو چې تحریک انصاف سره او پرویز خټک سره مخلص یو ورکر ورته وایي یا یو لیډر ورته وایي نو اشفاق دی په وفادارۍ لحاظ سره کله چې لاس ورکړی دی پرویز خټک ته ملګرتیا اشفاق خان نو هغې وخت نه تر اوسه پورې دی دغه سره پرویز خان سره بالکل ملاتړ ولاړ دی او سره هغه سره بالکل سخت وخت کې ولاړ دی او هغه سره به نرم وخت کې ولاړ دی او هر قسم حالات کې هغه سره ولاړ دی نو اشفاق خان چې دی نو کوم خپل کمپین دی اچولی او ورکرانو سره رابطې دي تنظیمونو سره رابطې دي کار نه میټینګونه هم کوي او شمولیت تحریک انصاف کې په پبي بیلټ کې ځکه نشته چې مهنګایي او سر مالته کې پرویز خان چې دی نو اپل یا ډېره توجه نه ده لړه کو پرویز خان اپل توجه لاړه نو بیا به د پوزیشن اشفاق خان چې دی صحیح کوم شي بالکل جی ګرانو کتونکو دغسې د په بو تحصیل کې د جماعت اسلامي او د پیپل پارټۍ مشترکه امیدوار حاجي بشیر دغه غټ غټ پروګرامات شوي دي جلسې شوي دي او تاسو سره مونږ په دې شیشه باندې لایو د هغه ځای نه شیر کړي دي د قاري اختر منیر چې کومې جلسې وي هم شیر شوي تاسو سره لایو د صدای نوشهره ټیم په دې باندې موجود دی خپل کار کوي د جماعت اسلامي امیدوار حاجي بشیر خوشمقام سره تعلق دی او هغه بیلټ کې ډېر درانه پروګرامونه کړي دي دغسې د پاکستان پیپل پارټۍ زوړ جیالا افتخار علي شاه اکبرپوري نه ولاړ دی او خپل پروګرامات خپل انتخابي مهم کمپین د برپور طریقې سره جاري ساتلی دی د نوښار سیاست حوالې سره دا اهم خبرونه وننني او دې کې مونږ زیات فوکس په نوښار وکړو چونکې دلته کې د ټولو نه اهمه مقابله که ورته ووایو دلته نه غټ میدان چې کوم لګېدلی دی او د ټولې میډیا او د پاکستان او د سیاسي حلقو په دې باندې فوکس دی د دغې وجې نه مونږ په دې باندې ښه تفصیلي بحث هم وکړو چې دا د سیاست مرکز دی دې ټایم او توجه پې مرکوز ده خلق په دې باندې خبره کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو او قایدینو توجه هم په دې باندې مرکوز ده نوښار کې ډېر قداور شخصیت را روانو څو ورځو کې دا یو خوا بل خوا اورېدو واله دي او د جی پیپل پارټۍ امیدوار احد خټک دغه پروګرامونه په خپل ځای باندې جاری دي نو نوښار لویه یو
حیثیت لري سیاسي لحاظ سره انتخابي حوالو سره مونږ به راتاویږو د جهانګیري تحصیل ته چېرته چې ډېره غټه مقابله او اتحادونه کیږي سیاسي هوا رخونه بدلیږي او د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار سکندر خان د هغه چې تر اوسه پورې کوم کارنر میټینګ ورسره جلسې هره ورځ د کارنر میټینګ ډور ټو ډور مهم سره د هغې یو قسم د غټې جلسې کیږي او هغې یو نوی رخ د هوا جوړ کړی دی دغې کې په جهانګیري کې د خټک اتحاد او خټک قوم پرستۍ نارې لګولو نه راوچتېدو نه پس دا تحریک چې کله نه راوچت شو نو دغې د تحصیل امیدوارانو کې د سکندر خټک پوزیشن واضحه کړی دی نو څه به وایي کامرانه دا چې د تفهیم بھائی جهانګیري نظامت باندې چې موږ نظر واچو نو ډېر دلچسپ مقابله هلته کې روانه ده عوامي نیشنل پارټي په میدان کې دی دا که پاکستان پیپل پارټي کینډیډیټ دی هغې هم خپل انتخابي مهم ډېر تیزۍ سره روان کړی دلته تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ دی نوی دی ینګ دی او پیله ځل په عملي سیاست کې راغلی دی عوامو سره پیله ځل یو رابطه جوړه کامران راضي خټک هغې چې دی هم په میدان کې دی خپل انتخابي مهم تیزۍ سره چلوي موږ ګورو چې عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی سکندر عباس خټک هغه انتخابي مهم چې دی ډېر تیزۍ سره څنګه مخکې روان اوس هم روان دی شمولیت پروګرامونه ټول نو سیوا هغه سره کېږي یې وجه دا ده چې هغه والد صاحب چې دی مسعود عباس خټک هغه پوره یو سایډ پلان جوړ کړی دی د شمولیتو دپاره او هماغه باندې چې دی نو روزانه کوم انتخابي کوم جلسې وي په هغې پلان باندې روانې وي او شهیدو علاقې کې چې کوم دی د تحریک انصاف کوم ایم پی ای دی هغه خپل ورور هم ودرولی دی کامران راضي خټک په هغې کې ادریس خټک کامران راضي خټک خپل ورور یې ودرولی دی او په شهیدو کې موږ وګورو چې هلته په دې یو هفتې کې دلته یو لس نه سیوا پروګرامونه دي د سکندر عباس خټک وشو او هغې کې ټول شمولیت وي پکې او هغې کې دا محل هم شامل کوم ځای کې ادریس خان چې کوم محلې کې سیاست کوي کوم ځای کې اوسېږي هغې محلین هم ینګ کوم یوت کوم هلکان دي هغې یو لوی ګروپ سکندر خان سره شمولیت اعلان وکړو د حمایت اعلان وکړو نو موږ ګورو چې شهیدو کې علاقه چې کوم ایم پی ای دی تحریک انصاف هغې کې ډېر ښه پوزیشن سکندر خان خټک روان دی بل خوړې علاقې کې چې کوم جلسه ده 15 تاریخ باندې څنګه قوم پرستۍ یو ناره اوتې ده کوم ناره ده قوم پرستۍ نو په هغې باندې خټک اتحاد نو په هغې باندې ډېر زیات دغه شروع تیاری شو دی په هغې باندې ټول نظر چې د فوکس په دې باندې دی او بصیر خټک چې دی دې ټایم کې ټرند دی هغې باندې خبر هم کېږي او په ټوله حلقه کې دغه توجه چې کوم اواز اوچت شوی چېرې مقامي کوم کینډیډیټ دی هغه کامیابون دی نو یې دپاره د خټک کوم اتحاد دی دې ناره اوچت شوي دی او دا ناره چې ده پورې سایډ پله چې دی د مقبولیت روان دی پورې سیند باندې مصري باندې او کوم د میسا دا بیلټ دی مرهټي علاقې دي هلته دې چې ګورې نو خلک چې چا نه رایې تپوس وکړو هغې یاره مونږ کوم مقامي کینډیډیټ دی مونږ ده ته ورکوو خټک ته سکندر خان خټک ته مونږ ورکوو چونکې دا مونږ سره نږدې هم دی دلته مونږ ټیم په کار راتلي شي مسایل چې مونږ راځي نو مونږ د فوري د اجري تطلیع شو او دسه مونږ رابطه کولی شو نو مقامي حواس چې دی او مقامي نماینده منتخب کون دا تیزۍ سره په دې حلقې کې دا خورېږي او سکندر خان چې دی نو هغه ته دا ډېر ښه سپورټ دی میلاو شو ته چونکې هغه خاندان چې دا خو 40 کاله سیاست کوي خو د سکندر خان چې دی پیله ځل عملي سیاست ته راوتو نو دا کم ناره چې ولګي د خټک قوم پرستۍ نو دی ډېر حده پورې دغه ته سکندر خان ته فایده ورسره بل عوامي نیشنل پارټي چې مضبوط تنظیمونه یې زاړه تنظیمونه نیشنلیان باندې مشهور دي نیشنلیان چې زاړه نیشنلیان دي سرخپوش خدایي خدمتګار دا خدایي خدمتګار سرخپوش چې دي نو دا ډېر چیچړ وي چیچړ دا وي چې خپل پارټي نه پرېږدي خپل نظریې نه پرېږدي هماغه باچا خان او ولی خان کوم بابا کمیشن دی هغه سره سټل ولاړ وي تړلې ولاړ وي نو دا دته ډېر ښه سپورټ مې سکندر خان ته دا ورته مضبوط سپورټ دی او
پلس پوینټ دي. عوامي نیشنل پارټۍ مضبوط ترین تنظیم په دغه علاقه کې او د خټک قومیت په نوم باندې چې کومه دا ناره راوچته شوه نو هغې صورتحال بدل کړی دی او سکندر په مکمل وینر پوزیشن باندې ودرولی دی. د پاټو خپل خپل پلان دی او گیم دی انتخابات دی باندې که دی را روان دا جلسه چې ده دا د خوړې اهمه جلسه ده او دا د خټک بیلټ دپاره او د دې حلقې دپاره زما په خیال دا به د انتخاباتو اخري جلسه تفهم دا بالکل انتخاباتو اخري جلسه ده. او بل دا دی چې دې جلسې نه کوم نقشه جوړه شو خټک کوم خپل امیدوار سکندر خان خټک چې دې سیمې سره تعلق دی خټک نامې سره کوی کامیاب کو نو موږ دا توقع به ساتلی شي کوم تجزیه‌نګار چېرې راتلونکي کوم جنرال الیکشن راځي کو 2023 کې وي یا هغې نه مخکې وي نو بیا دغه علاقه خوړه چې کوم خټک قوم دی آینده چې کوم امپی راځي آب دی بیا دی دغه نه راځي دی بیلټ نه راځي ولې چې اکوړي نه چې دی کامیاب کړي نو بیا هغوی به سره جواب د خوړې علاقې هوا ورته ورکوي نو بیا بشیر خټک چې اوس کوم پیش دی د خټک اتحاد اعلان جوړولو کې نو بیا دا دی چې یاره دا اکوړي کوم سکندر خان خټک فیملي ده دا بیا په ده باندې متفق شي. خو اوس دغه دا دی چې بشیر خټک امتحان دی چېرې دی چې کوم 15-16 هزار 14,000 ووټ سمثینګ د خپل یو د په لاس کې د کابو کې دی د خلک د اثر کې دي کو دغه ووټ د سکندر خان خټک ته استعمال کو نو راتلونکي جنرال الیکشن چې راځي نو دغه مسعود عباس کوم فیملي ده دی به دغه خپل خټک نامې کوم ووټ دی چې دی اکثر مسعود عباس ودرېږي 34,000 45,000 داسې ووټ مسعود عباس د اینې الیکشن باندې اخلي او هغه ووټ بینک چې دی هغه به دی هغه ته بشیر خټک ته استعمالوي نو بشیر خټک ته صوبایي ته آینده چې جنرال الیکشن ته به استعمالوي او بشیر خټک ته دا اوس امتحان هم دی او بل دا یو کارګزاري پیش کول هم ده چې دا اوس عوامي نیشنل پارټي کوم امیدوار دی سکندر خان خټک ته دا خپل کارکردګي کارګزاري ورته پیش کړي نو راتلونکي کوم جنرال الیکشن کېږي بشیر خټک به ایم پی ای سیټ باندې ودرېږي دا سیټ چې دی دا دې ته به ته ویلی شي یار بشیر خټک راتلونکي سیټ چې دی عام به کنفرم شو داسې دی تفهیم چې سیاست کې کچھ لو کچھ دو وي کچھ لینا کچھ دینا وي صرف سارا لینا نه وي نه سارا دینا وي نو دا چې دی دې حلقې کې یو اکوړي خټک او د نظامپور خټک دی چې الاینس دا جوړ شي نو دا راتلونکي چې جنرال الیکشن کې په دې باندې ډېر اثر انداز کېږي نو دا کم جلسه تاسو کم وایي کم 16 تاریخ کم جلسه په نظامپور بیان کېږي دې ته ډېر زیات اهمیت او ټول تجزیه نګارو په دې باندې نظر فوکس دی یا دی څومره کم تعداد کې راوځي او 19 تاریخ باندې دی څومره ووټ بینک خوړې نه وباسي سکندر خان خټک په حق کې. د خوړې جلسه نه صرف دا چې د بلدیاتي الیکشن نتیجه به قبل از وقت د هغې اعلان کړي بلکې د راتلونکي الیکشن دپاره به د سیټونو کنفرمیشن د نتیجو کنفرمیشن به هم وکړي. اب راتلونکي جنرال الیکشن چې کېږي دا هغې دپاره به هم دی خپل یو واضح پلان ورکوي واضح نقشه به ورکوي بالکل دا جلسه به اعلان بالکل دا راتلونکي هغه ته اعلان وي چې اکوړي خټک او نظامپور خټک یو ځای شي نو بیا آینده صوبایي اسمبلي سیټ هم ویستی شي قومي هم دی ویستی شي د قومي او د صوبایي سیټونو متعلق به نو دا اوس 2008 کې کوم اتحاد جوړ شوی خټک قومي مومنټ دا هغې نقشه اوس بیا دوهرویږي خو تفهیم وایي چې هغه نقشه چې وه صرف نظامپور خوړې خلکو تیاره کړې وه هغې کې هغې صرف کار کړی هغې مستیان صرف د نظامپور عوام وو یا هغې وارکران وو او هغې ووټران وو اوس چې کوم خټک اتحاد کم یو نقشه تیاریږي نو نظامپور خوړې نه واله تر اکوړي خټک پورې پورې مصري باندې او میسای دا دی باندې ټول مصریان اوس کار کوي. مصریان مراد مونږ هغه دی چې کوم د خټک اتحاد کوم الاینس دی یا دی کې به خپل ووټ کردار استه کوي دی کې جوړ توړ کردار استعمالي دی سلام مشورې کردار استعمالي نو دا کم ورکران چې کار کوي پکې نو دا راتلونکي دغه دپاره هم نقشه جوړوي راتلونکي دغه دپاره دی اتفاق رای او دغه ماحول جوړوي چې موږ آینده به خپل قومي او صوبایي امیدوار هم په دې حلقو باندې موږ اساني سره کامیابولی شو. خو هغه شرط دا دی چې د کم 19 دسمبر باندې کوم الیکشن کېږي چې هغې کې دی اتفاق رای سره دی
مثبت نتیجه دغې ورکړه مثبت نتیجه ورکړه مثبت نتیجه ورکولو نه پس به بیا د دې اعلان کېدی شي بالکل ډېر غټ پوینټ ده اوچت شو ډېره غټه خبره ده مونږ هغه تجزیه کوو هغه خبره کوو چې هغه مونږ د مختلفو حلقونه او مختلف چې کوم سیاسي کارکنان دي ښکته چې کوم فیل کې ګرځي او ښکته کوم خلک ګرځي قومي مشران علاقایي مشران هغې سره د خبرو کولو نه پس خپل یو تجزیه او خبره کوو نو دا غټې خبرې وې ګرانو کتونکو د تحصیل جهانګیري تحصیل نوخار او تحصیل پبو چېرته چې په 19 تاریخ باندې غټې او کاړې او غټې انتخابي معرکې دا را روانې دي نو د دې لمحه به لمحه رپورټ او لمحه به لمحه جلسې جلوسونه کارنر میټینګ دا تاسو ته زمونږ په دې شیشه دررسي صدای نوشهره ټیم تاسو ته دررسئ فلحال زه تفهیم الرحمن زه کامرا خټک تاسو نه اجازت غواړو ملاویږو به انشاءالله سبا دا ټیم بیا د الله په امان